अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ګران وطنکو JN91 نیوز سره زیم عزیر خان ګران وطنکو به تاسو ته ټاپ سټوري وړاندې کوم په ټاپ سټوري کې ما سره مهم خبرونه دي په ټاپ سټوري کې ما سره رومنه خبر دی چې په کورما کې د دوايانو قلت پیدا شو چې وزیر اعلی الیمین غنداپور چې کوم دی په خپل هلیکاپټر کې چې کوم دی کورم خلکو ته دوايانې رسول دي وزیر اعلی الیمین غنداپور دا هم ویل دي چې هغه ته دی پوره سہولیات فراهم کړي شي ګران وطنکو په ټاپ سټوري کې ما سره دویم نمبر خبر دی چې بیرسټر ګوهر پی ټی آی ویل دي چې مطلب زموږ اوس هم 5000 کارکنان چې کم دي هغه لاپته دي هیڅ پته نه لګي بیرسټر ګوهر د کم نه هغه دا داوا کړی دا چې زموږ اوس هم 5000 کارکنان چې کم دي دغه هیڅ پته نه لګي لاپته دي هغه بل دا هم ویل دي چې بشرا بیبي چې کم دا هغه په احتجاج کې داسې شرکت کړی دی چې لکه مطلب عام کارکون په شانته کړی دی هغه سیاست ته دراتلو هیڅ اراده نه و ګران وطنکو په ټاپ سټوري کې ما سره دریم نمبر خبر دی چې IMF د ګیس نرخونو کې د اضافې لپاره چې کوم دی حکومت ته د 15 فروری پورې ډیډلاین ورکړی دی هغه مطالبه کړی دا چې 15 فروری پورې تاسو نوټیفیکیشن جاری کړي بل خو وګورئ چې کوم دا حکومت تر اوسه پورې د دې ټایمه پورې لا حکومت خبر کړی نه دی او IMF چې کوم دی 15 فروری پورې ویل دي چې تاسو د ګیس د نرخونو کې د اضافې نوټیفیکیشن جاری کړي ګران وطنکو په ټاپ سټوري کې ما سره سلورم نمبر خبر دی چې ملکن درګه کې چې کم دي نامعلومو کسانو چې کم دي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې 3 کسان مړو او 3 کسان جوبل شوي دي لیویز مطابق هغه وایي چې ملزمان تښتېدلي دي او سرچ اپریشن الته کې باقاعده شروع شوی دی ګران وطنکو په ټاپ سټوري کې ما سره پنځم نمبر خبر دی چې پی ټی آی چې کم دي هغه چې کم کارکونانو احتجاج کړي چوک کې 676 کارکونان چې کم دي هغه سلور ورځې لپاره جسمانی ریماند ته لېږل شوی دی عدالت کې پیش شو هغه نه پس چې کم دی هغه باقاعده د سلور ورځې لپاره جسمانی ریماند ته حواله شوی دي احتجاج دوران چې کم گرفتار شوی دي کارکنان هغه عدالت کې باقاعده پیش شوی دي په باندې 788 دهشتګردۍ مختلف مقدمه هم درج شوی دي او تر دې ټیمه پورې چې کم دي 676 ملزمان دغه کارکنان چې کم دي هغه باقاعده دغه چې کم دي سلور ورځو ریماند باندې باقاعده جسمانی ریماند باندې هغه باندې اغستل کیږي فیصله شوی ده عدالت د طرفه کرامتو کو د ما سره ټاپ سټوري مهم خبرونه ان شاء الله چې نور هم څه خبرونه راځي به تاسو سره په JN91 نیوز باندې شیر کوم مالره کې اجازه د الله پامان